بسم الله الرحمن الرحيم. ويحفظ بالعمل استغاثة مثل يا لزيد ويفتح لإلحاق ألفها ولا لام فيه مثل يا زيداه وينصب ما سواهما. وقشي جی بید منصوبات و بیان شروع پاگئی کی منصوب تعریف هم تیر شویو بے منصوب اول د مفعول مطلق تعریف تیر شویو او داغی خپل تقسیم او بے داغی قواعد دری اقسام دری قواعد بے مفعول به تراغلیو منگوی لیو دی که بدو باسکو یو با تعریف کو هم ولکڑی و دا نوم دا حق مسمع دی چا باندی چی دا فاعل فعل واقع شوی او دیو نمبر د مفعول به د قواعد و بیان دی دری قاعده ولا بیانو. اول قاعده د فعل د تقدیم مساله و دری صورت یو کله وجوب جوازی کله وجوبی کله منعی او دویم د فعل د حذف مساله د دیم دری صورت دی دویم قاعده د درې مقاعده شو دویم قاعده دویم ده کنه ټول دوه قاعده دي خو بس یو وشوره د دویم ده نه دویم قاعده بیان د حذف د فعل له چې دې کوم درې صورت لري څنګه مخ کې کیو نو یو جوازی حذف دی بل وجوبی سماعی حذف دی او بل وجوبی قیاسی دی به چې کوم وجوبی قیاسی دی غي خپل درې صورت دي یو منادا ده یو تحذير دی ولا شریط دی تفسیر دی به موږ منادا کی شروع دی کې موږ ول دو با سبق کو یو تعریف د منادا دی او یو اعراب د منادا بیانو دا و توابع الپور دو با ساده کا توابع او پور دو با سا نو تعریف د منادا کی څلور اجزاء دا اسم تویل کیږي چې داغي متوجه کول مقصود وي پداسې حرف باندې چې دا فعل قائم مقام يدعو لفظا ویو کا تقدیرا وی او به اعراب بیان موږ ویل د منادا اعراب څلور دي. اول نمبر منادا با مبنی برزموی مبنی بوی په علامه رفع باندې دو قید به ورلا یو دا چې منادا به مفرد وي مضاف به شبه مضاف بنوي دویم دا معرفه به وي لکه یا زیدو یا زیدانی یا زیدون دا خبرونه نن سبق توجه جی منادا کله مجروري دریم کله مبني بر فتحه وي څلورم او کله منصوبي نظم بیان په دویم کې توجه جی مساله دا ده چې کله په منادا باندې لام استغاثه داخل شوی او نو سبق شو دي نه غوښ شي کا کله چې په منادا باندې لام استغاثه داخل شوی او په دې وخت کې په منادا معرب مجروري لکه یا لزیدن مجرور شو په شولې به وسوال دار دي وخت کې منادا معرب ولي ځکه اصل په اسم کې اعراب دینو بنا وجه نشته دا اعتراض جواب براله رستورام شيخه چې منادا خو مبني و ولید معرب کړه دیمه وجه دا دیمه څه خبره مو کوله ما نو غیر شو اچھا جی معرب ولی و دا خوش ولا مجرور ولی دا ځکه حرف جر به داخل لیکن لام بس خبره ختم شولا پوه شولې به ووري دویم صورت کې به منادا اعراب چې هغه دا منادا به مجروري دا کله چې په منادا باندې لام استغاثه داخل وي معرب ولی ځکه اصل به اسم کې اعراب دی مجرور ولی ځکه حرف جر به داخل لینو نور قصې به ورلکوخه وته وګورئ وي يخفض معنا ينجر المنادى یا ينجر المنادى معلومه صيغه يخفض مجهوله او ينجر معلومه او مجرور کیږي به منادا بلا مل استغاثه دي بلام د استغاثه وس ينجر المنادى عبارت سره د علامه جمی مقصد د دوه اعتراضونو جواب دی وښه ورته
یو اعتراض دا دی چې خفض چې دی که نه خفض دا حرکت ته ویلی کېږي زیر ته حالانکې منادا مستغاثه کله په حرف باندې هم مجروری لزیدین نو هغه تا یخفضو ویلو حرکت ته شامل دی حرف ته شامل نشو حالانکې حرف هم پکې په سوال پوه شولې نو جواب ولا علامه جامع وکړو چې یخفضو په معنا د ینجرو دی او ینجرو حرف او حرکت دواړو ته شامل دي دم اعتراض دا و چې یخفضو توجه جی دا متعدی دی او قانون دا دی چې هر متعدی کې کوم مصدر وي مبدا ا د متکلم صفت وي کا نه به یخفضو د متکلم صفت شي خفض د بد منادا صفت نشاله کې دلته د منادا صفت بیانول وکړ دي چې منادا صفت دار مجرور بوي تا خو المنادا صفت دا دی چې متکلم بجر ورکون کی یخفضو خدا معنی شو لکه یو طلاق دی مصدر دی یو تطلیق مصدر دی طلاق د خزي صفت دی خزه طلاقه او تطلیق بل طلاق ورکول دا سړی کوي خزه نه کوي نه دا قانون دی یاد ساتي کا متعدی کی دا مصدر چې صفت د چي متکلم دلته خو یخفضو متعدی دی نو صفت د متکلم شو د منادا نه شو جواب دار چې په معنا د ینجر سره ده برحال ويخفض ينجر المنادى بلا من الاستغاثه بلا من استغاثه باندې بلا من تدخل وقت الاستغاثه اغلام يدوم چې داخلي کی په وخت د استغاثه بروري دی عبارت کې علامه د اعتراض جواب کې اعتراض دا دی چې لام چې لام دا حرف دی او حرف خپل معنی او مدلول ته مضاف کیږي بل چاته نه او لام د پر معنا مدلول استغاثه هونه د څنګه ته مضاف شوی دی لام الاستغاثتی مضاف شوی دی کنه دی په سوال پوه شولې حروف چې کوم معنا د هغه ته مضاف کیږي لام د تخصیص ګوره تخصیص معنی دا لام د پر د تعلیل لای معنا د اضافه ټیک دی نه لام د استغاثه د پر هونه راځي چې ته هغه ته مضاف کی په سوال پوه شولې جواب دا دی مولوی صاحب د لام مناسبت د استغاثه سره شته کنه او اضافت د بار ادنا مناسبت هم کافی دی دلته شته څنګه په وخت د استغاثه کې په دغه مستغاث باندې لام داخليږي نه په وخت د استغاثه کې دخول د لام کېږي د مناسبت د دوړو وخت یو شو بلکې د سی به وایو په وخت د استغاثه سره لام لازم شو نه دغه مناسبت چې وخت یو دی دا کافی ده دی بوجه اضافت شو نزدک علامه وی بلا من تدخله وقت الاستغاثه اغه لام چې داخلي کې په وخت د استغاثه باندې وی لام التخصیص دام د سوال جواب دی به د لام غنی معنی دی لام استغاثه کې چې کوم لام به لزیدین دا کوم یو لام دی لام حرف جر خو غنی معنی دی وی دلته د تخصیص سوال معنا ده نو کله استغاثی معنی می اول نکړه ویني چې دا خبره ختمه شوه تاسو استغاثی معنی درځي خچې درځي به خټیک ده یا لزید معنی دا یا لک زید راشه کنه استغاثه پر یاد وته کوي امر مری راشه زیدا یا زمرما یا لزید راشه زیدا نو چاته چې پر یاد کیږي کنه او امداد د بار هغه ته دعوت ورکول کیږي هغه ته مستغاث وي او چا د بار چی ورته आवाज کیږي چې راشه د امداد وکړه ته مستغاث له ویګه تاسو خبره پوهیږئ برحال د لام کم یو لام دی لام د بار د تخصیص دی څنګه د تخصیص دی هغه دا چې لام به مستغاث داخل شي نو معنا دی چې ټول خلکو کې تارا طلب کوم خاص تور تراشه امداد لا تخصیص شو کنه شو الجل للفرس وتوغري وهي لام التخصيص ادخلت على المستغاث اذا بمستغاث باندې داخل شوی دلاله على انه مخصوص من بين امثاله دې بار چې دلالت وکي په خبره انه د مستغاث شری د مخصوص دی من بين امثاله په ما بین د بشان نور څومره دی ټوله کې دا مخصوص دی په دعا پر بللو نور خلق پرېدا برحال برګوري جی د صاحب د کافی چې کوم مقصودی مسله واغا داوا چې د منادا دویم اعراب دا دی چې دا بلام استغاثی سره مجرور وي څوک به بیان شو
پوه شولې به مخکې راځي مثال یې لکه یا لزیدن مجرور دی کنه دی وانما فتح لئلا يلتبس بالمستغاث له الاكبر وګوري یو مسله هو شولخه کوم چې مقصدی مسله وا چې دویم اعراب د منادا دا چې بلامي استغاثه سره مجرور وي او سوال لري چې لزید مفتوح و مجرور ولنه وی لزید ځکه اصل کلام مجرور وي تاسو ته پته ده لام حرف جر څوي مجرور وي نو ته مفتوح ولي وي یا لزید بدی ویل کنه یا لزید ولي وي په سوال پوه شوي جواب توجه جی ما تاسو ته ویلو یو مستغاث وي او یو مستغاث له وي څوک چې را طلب کیږي امداد د بارا پریاد ورته کیږي مستغاث د چا د امداد د پاره چې را طلب کیږي هغه ته مستغاث له ویل کیږي دا سیدا کنه مثال سره وضاحت وکم خوځ وکشي مستغاث باندې کوم لام وي دا مفتوح وي مستغاث له باندې کوم لام وي هغه مجرور وي یا لزیدن لعمر ګورا یا لزیدن دا مستغاث دی لکه زید راشه لعمر چال راشه امر لامر امري نو لام د مستغاث مفتوح لام د مستغاث مجرور مستغاث له مجرور دومره پوه شولې نو سوال دا کړو چې دا لام ولی مفتوح دی لام استغاثه کی سوال دا وکړه جواب دا دی مولوی صاحب کله کله دا سیم کیږي چې دا مستغاث حذف شي او ډایرکټ مستغاث له ذکر کیږي لکه دا غیر پر مثال څه مثال ورکړي یا للمظلوم برو ګورئ یا للمظلوم اصل کې دی یا لقوم من للمظلوم لقوم حذف دی نو دا مستغاث دی للمظلوم دا څه دی مستغاث له دی نو ته اعتراض کړو چې مستغاث باندې لام مفتوحه ولې وي نو اوس جواب ته وکړه اوس خبر رااله جواب دا دی مولوی صاحب کله کله مستغاث حذف کیږي نو به یا لقوم لمظلوم نه وي بلکې څه وي یا للمظلوم ډایرکټ دسی وي نو کشری منګه لام د مستغاث لره فتح نه ور کړي دام نه ویل چې دا به مفتوح وي نو په وخت د حذف د مستغاث کی او په ذکر د مستغاث له کی په پته نه لګیدلې چې دا مستغاث له دی او که مستغاث دی ځکه دواړو لام مجرور وي یا للمظلوم پته بدل لګیدل چې دا مظلوم راغواړي او کدل څوک راغواړي او چې کله مونږ ویل به مفتوح وي دا به مجرور وي چې مونږ आवाज وکړو یا للمظلوم عبارت ذکر شو پته بلګي دا مستغاث له دی ځکه لام مجرور دی پوه نه شولې به په آسان الفاظ باندې سوال لام حرف جر خو مجرور وي په لام استغاثه کې مستغاث باندې کم لام وي جر دی به مفتوح دی ولی جواب د دې لپاره چې د لام مستغاث او د لام مستغاث له منځ کې فرق راشي اما وو بجنو چې دغه مستغاث دی او دا خصوصي تور باندې چې کله مستغاث حذف وي او یا للمظلوم وي نک شری فتح بلام مستغاث باندې لام مفتوح ضروری نه وي به پته نه لګیدل چې للمظلوم کې مستغاث دی او که مستغاث له دی زه خو به پوه شوم رسې به زمخ کې کنه اګه ته دا اعتراض کې چې الټا کار باندې کړی وای کنه لام مستغاث باندې مجرور ویلې وي او مستغاث له باندې مفتوح یا للقوم للمظلوم د څه باندې ویلې وینه کنه اصل کې مسله دا چې دا لام د مستغاث چې ده کنه دا د کاب خطابي په دغه منادا ده او دا د کاب خطابي په ځای ولاړ دی ادعوک کب ځای ولاړ دی او کاب خطابي باندې چار بجر داخلي کې تاسو ګورئ مفتوح الا کا لیکه څوک نه وای نو مستغاث چې د چا په ځای ولاړ دی چې کاب خطابي دی ال هر بجر لام مفتوح وي نو بده مفتوح شو وجهشتا او په مستغاث له کی د چا په ځای ولاړ دی چلته مونږ وایو چلته لام مفتوح دی دلته مفتوح شي چا په ځای هم نه دی ال د خپل ځای بریدو نو وجه نشته د دې لپاره چې غیله فتح ورکو زوبي وګورئ وانما فتحت او فتح ورکړل شلا
لزید کلام تا یعنی لام استغاثی تا لئلا یلتبس بالمستغاث له وروتا دیر بار چې التباس را نشي د مستغاث له سره ځکه هغه مجرور به بد دې مجرور شي یو بشي خصوصا اذا حذف المستغاث کله چې مستغاث حذف شي لکه یا للمظلوم اصل کې سو یا لقوم للمظلوم فانه ذک لو لم تفتح کچره لزید کی یعنی مستغاث لفتح ورنکړل شي لو لم تفتح لام المستغاث که مفتوح نشي لام مستغاثه لم يعلم بدبن لګي بدغه مثال کې چې ان المظلوم چې په هذا المثال مستغاث او مستغاث له دا مستغاث ته او مستغاث له دي نو شکل منګ ویل مستغاث مفتوح مستغاث له مجرور نو للقوم کرچ للمظلوم کرچ ته بده ولګیدل چې دا څه مستغاث له دي خجی عکس به کړه وې کنه دا ویلو ولم يعكس الامر او شی الټا نشو چې مستغاث ولدي مجرور او مستغاث له ولدي مفتوح وي لان المنادى المستغاث وجه ذکر منادى مستغاث چې دا واقع موقع کافی الضمیر دا واقع د بزید کافی ضمیر التي هغه کافی ضمیر تفتح لام الجر معها چې مفتوح لام د جر دا غي سره نحو لك نو وجه د دې شته چې د دې مفتوح وي د لام د مستغاث والا او د مستغاث له والا نشتري په خپل حالت وي بخلاف المستغاث له هغه د چا په ځای نه دی ولر لعدم وقوع موقع الضمیر ځکه هغه نه دی واقع په ځای د ضمیر باندې چې غي لام لم د فتح ور کول ګلاندم ګوره دوسه ازي هم د نظر کی او کنه د مونږ جینو کو نه یریږي ته مونږ ته ګوري په الټا عبارت چې هو ولاندې ګوري چې له خسرې وی کی کنه نو وايي خبره خو کار نه کوي کنه کم دی ځه لاړ شي وران کو تاسو اوس معلوم میکو وخت شي وتا توجه دي اصل وجه دا شولا چې لام مستغاث مفتوح زکی چې په وخت د حذف د مستغاث کې مشابهت را نشي د مستغاث له سره دا څه وکنه اوس کچري یو صورت داسې پیش رااله چلته د مستغاث له سره مشابهت نه راتللو نبی په خپل اصل باندې ظلام مستغاث بم مجرور وایو عنوان باندې پوه شولې اصل علت یې څه چې مشابهت د لام مستغاث له سره را نشي دا سوا نو کله چې مشابهت نه راتللو نبی پروخ سر پټې نه لګو چې لام مفتوح وایو به څه وایو مجرور به وایو لکه کله چې په مستغاث باندې عطف وشي بغیر د یانا لکه یا لزید لعمر ګور لعمر دا دواړه مستغاث دي للمظلوم ای زید عمر مظلوم لراشي ګور یا لزید به څه لعمر وګوره دلته لعمر مستغاث ته بهم لام کم یو دی مجرور دی وایي کنه وجه سره وای ځکه جی الته د مفتوح کولو د باره وجوه هغه دا چې مشابهت را نشي د مستغاث له سره د سیوا دلته مشابهت ویره نشته وجه ځکه چې دا یا لزید لعمر دا عمرین عطف دی په زید باندې او زید مستغاث له دی او تاسو بدر معطوف علی حکم یو وی نو اوس ارچا ته بدلږي چې لعمرن کې عامر لعمرن دا مستغاث دی ځکه په مستغاث له او مستغاث عطف دی نو چې کله مستغاث دی پته لګي نو لام مفتوح کولو ته ضرورت هم نشته هر چا ته بدلږي مستغاث دی او مستغاث له سره څه مشابهت ناراضي پوهیږي به داغه صورت کې چې عطف شي په مستغاث باندې اسم ظاهر بغیر د یانا او کیا ور سره یا لزید یا لعمر للمظلوم یا مرسلی نو بیغه مستقل مستغاث ته مستقل مستغاث به مشابهت را لیدل چا سره مستغاث له سره په وخت د حذف کې راځي نو به مفتوح وي واپس یو بیره به ما ولې کله چې وجه او علت د لام د فتحې دا شولا چې د مستغاث مشابهت د مستغاث له سره رانشي نو کوم صورت کې چې مشابهت نه راتللو نو به بدی ته ضرورت هم نه چې لام مفتوح کو مجرور به وایو دا به کوم صورت چې کله بلام کله چې په مستغاث باندې
بغیر د یانا اسم زائد راتب کیږي لکه یا لزید لعمر ویږي به للمظلوم نو وسلام مفتوح کولو د حاجت نشته او که یا لزید یا لعمر به مفتوح وایو ځکه بیا غلو براله وګورئ فین عطفتا کچره تعاطف وکړه المستغاث باندې بغیر د یانا نحو یا لزید لعمر ولعمر لیکل کنا ولعمر وكسرت لام كسرت لك لعمر ووديخا كسرت لام المفتوح معطوفي لام د معطوف لبا كسر ورکه ولي فرق سم حاصل شوه د مستغاث مصلا ترمن زدا عتب د مستغاث ندام ته شو مستغاث شو لان الفرق بينه وبين المستغاث له حاصل نغا حاصل شوه دي څنګه بعطف للمستغاث اغدا چې د امرات بشوه مستغاث باندې نداهم مستغاث دي وإن عطفت معايا أو كسرت يا عتب نو فلا بد من فتح لام المعطوف بيبا معطوف كم لام مفتوح أيضا نحو يا لزيد ويا لعمر زكا بيغد التباسي رازي تاسو بيغي كنا برو غوري شروع كده خبر ما ذكر کړي وا چې دویم صورت کې لام استغاثه کله به منادا داخل شي نو منادا به مجروري معرب دا ټکی مر سره ویلو مجرور ځکه جر به جر په داخل لې معرب ولیار سوال وکړه بای منادا خو تا ویلو دا مبني د ځکه د کابي خطابي بزه ولاړه ده اوغه مشابه ده د کابي حرفي سره د قسم پرون کړي وکنه نو بکاردار چې کله چې منادا مستغاثي لام استغاثه به داخلي بهم دي څه مبني وي حالانکه ته به معرب دا پسوال پوه شولې جواب دار ګورا حرف جر چې بکله ور داخل شو کنه او دا د خواص معظمه او مکبره او د اسم نه دا ومن خواصه دخول اللام ومن خواصه کی ما کافی کی بمانه څنګه بعضی د خواص مکبره او معظمه او د اسم نه اللام غټه خاصه د اسم د شکل اللام رااله مشابهت او نو اسمیت او پس غالب کو او اصل به اسم کې سره اعراب ده مشابهت کسی ختم کړي ویږي به مشابهت د حرف سره وکنه حرفیت ما مشابهت ځکه ختم شو چې لام په وجه اسمیت غالب شو واپس نو معرب شو کسی دی وهونه جوړ کړي دي ځان نکلي ونی جوړ کړي دومره سوچونه وته کړي دي و انما اورب المنادا هم بشک معرب کیږي منادا بعد دخول لام الاستغاثه وللان علت بنائه علت د دې بنا چوکانت هو هغه مشابهته هغه مشابهت د منادا للحرف د حرف سره واللام الجر شکل بدی راخل شولا من خواص الاسم دا خو د خواص اسم نه ده فبدخولها د دې بدخول باندې ضعفت مشابهات ضعیف شو مشابهت للحرف د حرف سره فاورب على ما هو الاصل فيه نو معرب شو کم چې اصل په اسم کې دی اعراب دینو برګوري ولي سم اعتراض او دغه جواب دوه اعتراض دي دوه اعتراض دا دی تا ویلیو چې منادا با مفرد منادا با په علامه درف مبني وي یو پلام استغاثه باندې با مجروري پالپ استغاثه به مفتوحي او دین علاوه به منصوبه دا سی ویلیو کنه چې دا څلور اعرابات دي صدر خیمه څلور نه علاوه نورم دي کم اچھا جی اعتراض لک بدل کې ودخه تا ویلو په منادا چې مجرور دی اله چې کله بلا استغاثه ور داخلي سوال دا شو دا مسله شو سوال دا شو زبر دروخه ما منادا به مجرور او د دې لام استغاثه چې به داخلي د دې نه به علاوه وي به الفاظ دیگر مسله دا و چې مستغاث چې لام په ور داخلي دا وخت به منادا مجرور ترسه مسله وکړه زه در خیمه چې دین علاوه به هم مجروري پوه شولې به کم صورت کې کله چې بلامي تعجب داخل وي یا للماء یا للدواهي او دیم کله چې بلامي تهدید داخل وي یا لزید راشک زید چمړ لیکا نو په دې دواړو صورتونو کې لامي تعجب او لامي تهدید به هم منادا سوي مجروره
تا خدا ذکر نه کړ تا خپل منادا مجرور کړی کله لام استغاثه وي اوس په سوال پوه شوي دویم اعتراض تا ویلیو اول می چې کوم کو هغه وسواري چې یو منادا به په علامه درف مبني وي یو لام استغاثه به مجرور به دوا الف استغاثه سره مفتوح درې وينصب ما سواهما مفرد معرفي او د استغاثې نه علاوه به منصوب وي زبر دروخه مسجد مفرد معرفي او استغاثې نه به علاوه وي به منصوب نه بلکې مجرور به له کلام تعجب ولا تهدید پس سوالونه پوه شولې دغه مجرور دي حالانکه د دوړو نه سیوام دي کنه پوه نه شي جواب داري مولوی صاحب لام تعجب معنی چې مجرور وي یا بلا می تهدید دا هم لام استغاثه ده پوهیږي به څوک ده نو بس من چې ویل بلا می استغاثه به مجرور عبارت نه شو مکه کراله وینسو ما سواهما کم ټیک شو ما سواهما کې ضمیر استغاثه او مفرد معرفي تراجه ده نو مفرد معرفي او استغاثه نه علاوه منصوب ټیک شو په سوال ورسېدل وته ګوره کما ده قیلا اعتراض قد يخفض چاویلی دي چې کله محفوظه کیږي منادا مجرور کیږي بلامه تعجب په دوه لامونو یو لام د تعجب دی بل لام د تهدید ايضا فلام التعجب لك مثال یا للماء و یا للدواهي او لام التهدید شته چیلنج وته ورکه یا الله زیدن زید راشه چې قصه دې ختمه کوم لاقتلنک نفلم احمل المصنف ولی محمل پر خود المصنف ذکر او ما د دې دوړو ذکر صاحب د کافی من اعتراض او یو اعتراض خدا شدا دوړي ولی ذکر نکړه دویم اعتراض داو وينصب ما سواهما دین سيکيږي وكيف يصدق څنګه صادق شي قوله فيما بعد چې کومرستو صاحب د کافی کړي وينصب ما سواهما کليا په اعتبار د کلی بڅنګ صادر شي په اعتبار د کلی ذکر کړي دي او جيبه نه جواب ادارې بان كل من هاتين اللامين د غلام تعجب او لام تهدید کې هر یو د لام د استغاثه دي لام د سره لکه تهدید په صورت کې محدد چیلنج ورکون کې استغاثه کوي محدد د بار چراشه مړ لیکم او راحت را تحصیل شي راشه لکه څنګه استغاثه اوازي د قشانه ختم کوي او لام تعجب کې आवाज د استغاثه بشان کوي راشه لکه چسترګي می درمانی خوږي شي نه رسېږي وګورئ دا کان المحدد ذکر محدد څوک چې چیلنج ور کوي اسم فاعل صيغه سره یادو یستغیث غی استغاثه کوي کنه بالمحدد باندې چاله محدد راشه ستانه غیر مساد نه تیریږي چې مړ لیکما راحت راته ملاوي یو قسمه امداد ته د خپل راحت د بار غواړي چرا شمل لیکم راحت ملاوي محدد مان اسم د سحال کې اسم مفعول صيغه سره ویکا نو څه مطلب یې لحضور چې د محدد حاضر شي فینتقم من هودات انتقام والی ويستريح من الم خصومته او راحت حاصل کی د درد داغه د خصومتنا څه جګړه ور سره کوم استقصا ختم کما او بلکې وکأن المتعجب دا متعجب چې گویا چې دا یستغیث استغاثه کی بالمتعجب منه چا باندې چې تعجب کوي باغ استغاثه کوي راشه کنه ليحضر چې حاضر شي او فيقضي منه داغه حاصل کی تعجب ويتخلص منه او خلاص شي داغه تعجب نقص ختم شي پوه شولې به کنه یو بل جواب د لام تعجب د باره تاسو خبر وګورئ هغه مصنف په ایضاح کې ذکر کړی دی هغه وایي کنه لام تعجب چې یا للماء یا للدواهي وای دا اصل کې مستغاث نه دی اصل کې یو شی محذوب دی کنه هغه مستغاث دی هغه مثال به تور بدی کې یا قوم دی یا هؤلاء دی یا قوم للماء یا هؤلاء للدواء پیږي بدی باندې نو به دا منادا شول نو چنه شول نو موږ منادا یا رباتونه استل ټیک نه کړ څه وای او جيب عن لام التعجب بوجه اخر په یو بل طریقه ذکر المصنف في الاذاع خبر می تیز کړل سبق ګډوډ خونه شو دا خبر مصنف په ایضاح کې ذکر کړی غدا چند المنادا في قولهم منادا بدی قول د عربو کې چې یا للماء یا للدواهي دغه ليس الماء ما منادا نه د چته اعتراض وکي چې لکه دم شامل و ته دې رب بیان نکو اعتراض باندې کې یا للدواهي کې منادا دواهي نه ده وانما المراد وصل کې مراد ده چې یا قوم یا هؤلاء عاجبوا للماء للماء هو څه منادا نه ده
چې موږ خامخا ذکر کو او یا مستغاثه د یا شر چې خامخا ذکر کو دا خو غنه ده یا للدواهیم د قشان ده یا هؤلاء یا قوم للدواهی تاسو منادا خو نه ده تاسو په شولې البته صاحب علامه جمی بدی جواب باندې رد کوي ولا يخفى عليك ان القول بحذف المنادى على تقدير كسر اللام ظاهر واما لا تقدير فتحها فمشكل تصل برو غوري للما للدواهي شي ازبه خو ټیک ده ځکه یا قوم بمنادا شي یا هؤلاء بمنادا شي او عاجبو وغيره ترو باسا للما بغي پوری متعلق شي دا هم حرف جر دي هم حرف جر مجرور قصه ختم منوي منګه پويږي بدی خو ځینو صورت کو چې للما دي للدواهي دا نغی کې بم به د سوي چې یا هؤلاء للما یا هؤلاء عاجب شری عاجبو للماء للدواهي به اعتراض راځي چې بې للما او للدوا دا عام جاری مجرور دي کې د حرف جر ولی منصوب دي نه پیږي به نو کلل ما للدواهي دی ویل به خټیک ده ځکه عام حرف جر دی نو په منادا نه داخل بس مجرور او چې کله مفتوح وي او ته منادا محذوف ومني به خدا منادا نش ولا به ولی مفتوح دی دا سوال به پیدا کیږي وګوره ولا يخفى عليك ان القول بحذف المنادى قول د منادا بحذف باندې على تقدير كسر اللام ظاهر به خټیک ده واما لا تقدير فتحه ارچ په تقدیر د فتحې د لام دی للما وایو به مش اشکال پیدا کوي په مشکل وللانتفاء ما يقتضي فتحها ځکه نف ختم شو هغه شی چې تقاضا د لام د فتحې کوله هغه منادا کیدلو او دلته اوس منادا نه ده حينئذ كما هو الظاهر مما سبق لك مخکې سبق کوم دا ظاهر شوی و کې خیل میلام استغاثي باس کی چې ولی مفتوح ویل وجم ذکر کړي و ځکه منادا بس ولاړه و اوس خو نه ده الګ پوهې شوی به